په مکه معظمه کې یو کافر عقبه بن ابي معيط دغه نومو. دغه عقبه بن ابي معيط چې دا مالدار سړی او تاجر اکثر به د تجارت او د کاروبار په غرض باندې یو خوا بل خواته لکه دا تاجران او کاروباریان کله چې کوم دی کراچۍ ته مال ووسي کله لاهور ته مال ووسي نو چې واپس براغې مال کې تجارت کې به ګټه کړې وه نو داسې کله ناکله به د مکې معظمې غټانو له معززینو له دعوت ورکو لکه ابو جهل عتبه شیبه ابو سفیان ابو لهب. نو پاغه دعوت کې به پیغمبر علیہ السلام لم کله ناکله اکثر دعوت ورک یره جی تاسو هم تشریف راوړل ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په معززینو کې د مکې معظمې په معززو بلکې معزز ترین شخصیت اور ټولو خلکو نه. نو پیغمبر علیہ السلام بم لاړ او شریک بشو په دې دعوت کې. یو موقع باندې د دعوت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تشریف وړو په دسترخوان کېناست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي زه خو روټۍ نه خورم روټۍ به هله خورم چې زما یو خبره ومني. وی څه خبره؟ وی کلمه د لا اله الا الله ووایه مسلمان شه هله به چې کوم دی نو روټۍ خورم. هغه وی یاره جي روټۍ نه مې راغوښتې بس روټۍ وخورې او کلمه نشم ویلی. پیغمبر علیہ السلام وی نه هله به روټۍ له ګوتې وړم چې مسلمان شي کلمه د لا اله الا الله ووایي. نو پخوانو خلکو به د میلمه ډېر اکرام کو ډېر خیال به یې ساته ډېر لحاظ به یې ساته چې دا خو اوس بده خبره ده میلمه یو خبره کوي یو څیز غواړي یو تپوس زمانه کوي یو سوال زمانه کوي او زه د میلمه خبره نه منم زما کور ته راغلی دی یو دغسې بې ډوډۍ به ځي دا خو سوال نه پیدا کي. نو هغه د میلمه یعنی د پیغمبر علیہ السلام خبره ومنله او کلمه یې ووی. د دې عقبه یو ملګری امیه ابن خلف چې ډېر سخت مخالف و د پیغمبر علیہ السلام دی دغه وخت کې په کلي کې نو لہذا په دې دعوت کې حاضر نو چې کله کلي ته راغی او دی خبر شو چې زما غ دوست زما غ ملګري عقبه سره خو دا معامله شوې ده هغه کلمه ویلې ده. نو دی راغی عقبه ته وایي هلکه دا دې څه چلوک یاره بس څه مې کړی وې میلمه او معزز سړی و نبی علیہ السلام ورته یادوي او راغې زما کور ته تشریف راوړی او بیا روټۍ نه خوړه نو ما د هغه د میلمستیا خاطر وکړو د هغه عزت او د هغه خیال مې وساته دا کلمه مې وویل. امیه ابن خلف ورته وی ډېر بد دی وکړه او زه د نه ډېر سخت خفه یم خوشحالیږم به درنه په دې او زما او ستا تعلق به هله برقرار وي کني زما ستا تعلق ختم دوستی ختمه چې د محمد رسول الله دوستی به پرېږدې د محمد رسول الله چې کوم عزت ته کړی دی نعوذ بالله اوس به زه او د هغه بېعزتي به کې. الله اکبر. نو دا بدبخته د امیه ابن خلف د دوستۍ او د هغه د لاج او د لحاظ ساتلو دپاره د محمد رسول الله دوستي یې پرېښوده او راغی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ګستاخي یې وکړه د پیغمبر علیہ السلام په مخ مبارک یې لاړې تو کړلې ګستاخي بدبخت و. الله جل شانه دا دواړه بیا په بدر کې مردار کړه. نو الله جل شانه فرمایي چې ډېر بد دی وکړو عقبه ډېر بد شو ډېر پوه نه شوې د خراب سړي دوستي دی واغسته او د جناب محمد رسول الله دوستي دی پرېښوده ډېر خراب کار دی وکړه پوه نه شوې. د دې وجې نه فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل مالک الا تقیه. پکار داره چې ستا دوستانه او تعلق د داسې خلکو سره وي چې هغه تا د نیک کار نه نړي او دغه رنګ فرمای ولا یاکل مالک الا تقیه ستا مال دې نخوري مگر متقیان او نیکان خلق په نیکانو خلکو باندې خپل خوراک کوه
بدانو خلکو باندې خوراکونه مکوا پکار د چې ستا مال او ستا خوراک ستا چې ډوډۍ هغه نیکان خلک بزرگان خلک علما او طلبا خلک دا چې کم دین اخري او ستا ملګری چې کم دین هغه سي نیک عمل مؤمن وي. نو یو ځای کې فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ارشاداتو کې راځي چې انسان د خپل دوست په دین باندې وي. مطلب دا چې څنګه دوستی صحبت صالح ترا صالح کند چې خو خلکو سره دی دوستی نو خو بشي نیک عمل بشي او چې د بدو خلکو سره دی دوستی نو بد عمل بشي. لہذا د بدو خلکو د دوستۍ نه ځان ساتل پکار دي چې د خرابو خلکو دوستی کې نو خامخا و سره خرابېږي او چې د نیک عمل خلکو دوستی کې نو د هغې ملګرتیا د علماو د صلحاو د طلباو د هغې ملګرتیا په دنیا او آخرت کې د نجات او د خوشحالۍ سبب او ذریعہ ده.